نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نن ډېره بهترینه او ښایسته ویډیو ده او هغه دا ده چې تاسو به د شیخ عبدالرحمن السدیس د هغې تلاوت تاسو بار بار اورېدلی، بار بار به چې کوم دی تاسو هغه د هغې ویډیوګانې کتلي وي، خو نن درسره یو بهترینه ویډیو شیر کوم. د شیخ سدیس چې کوم دی زوی د هغې ویډیو ډېر بهترین تلاوت یې کړی، ډېر ښایسته تلاوت یې کړی دی. نو تاسو چې کوم دی د هغې اول به د شیخ سدیس مختصر چې کوم دی تلاوتي، بیا تاسو د هغې د دې زوی چې کوم دی هم تلاوت واورئ. نو ډېر بهترین تلاوت یې کړی دی او تاسو ته به چې کوم دی دا نوي معلومات چې کوم دی ستاسو وړاندې راشي. تاسو دا ویډیو لږ وګورئ. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قارئ عبد الله بن عبد الرحمن السديس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. نو محترم تاسو کوم دی د دې تلاوت واورېدو، څومره بهترین تلاوت یې کړی دی، بهترین چې کوم دی خوش اوازۍ سره. او والد صاحب خو هسې مشهور دی، هغه چې کوم دی لوی امام دی. نو الله رب عزت د دغې مشرانو او د کابرینو د نیکانو خلکو
هغه فیوزات چې کوم دی مونږ ته مرا نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.